الكريم. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله، أو كما قال. محترم د رمضان مبارک میاشت تیر شوه او دا د شوال المکرم میاشت شروع ده. نبی علیه السلام مبارک فرمای وی چا چې د رمضان روزي ونیولې ثم اتبعه ستا من شوال او بیا باغې پسې پر لپسې د شوال شپږ روزي ونیولې نو کان کصیام الدهر کله، دا داسې دا لکه د چې ټول عمر روزي نیولي یا ټول کال روزي نیولي. د شوال شپږ روزي د سنت دي، نبی علیه السلام مبارک بنیولي. او حدیث کی چې راغلی دي چې د کال ثواب دی، د هغې مطلب دا دی چې عام میاشت هغه د 13 ورځو وي او چې کله د 13 ورځو نه بعد شپږ روزي نورې ونیسي نو شپږ 13 شوې. او الله جل جلاله په قرآن عظیم کې فرمایي: من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. چا چې یو نیکي راوړه الله جل جلاله به د قیامت په ورځ هغه له 10 ورکوي، په یو نیکۍ په بدله کې به 10 میلاویږي. نو چې دی کله د رمضان 30 روزي ونیسي او بیا پسې شپږ د شوال ونیسي 36 شوې او دی 36 له چې په 10 کې ضرب ورکړي د دې نه 360 راځي او په ټول کال کې عموما 360 ورځې یا 361. نو الله پاک یو نیکه پلس باندې ورکړي نو یو روزه په پلس باندې میلاو شي، نو دا به داسې ثواب لکه دی انسان چې ټول عمر روزي نیولي. د دې وجه نه دا روزي د سنت دي او په دې کې چې کوم دی طبي پیدا هم د انسان چې کله روزي ونیسي معده خالی پاتې شي او دې فوراً په شوال کې خپله معده مستقل ډکوي نو بیا دې بیمار شي. نو چې په دې شپږو روزو سره دې لږ فصل پکې راولي نو معده هم صفا پاتې شي او بدن هم صفا پاتې شي، بیمار کېږي هم نه. دا روزي یو هم سړی نیولی شي چې یو دې ونیوله چودي دې پکې مسکې وکړه بیا دې ونیوله، یو سړی پرلپسې نیسي هم نیولی شي. خو بهتره دا ده چې نبی علیه السلام به د ایام بیض روزي نیولي. ایام بیض ویلی شي دیارلسمه، څوارلسمه، پنځلسمه د هره میاشتې دې ته ایام بیض ویلی شي. دا د نبی علیه السلام عام معمول. نو که سړی په ایام بیض کې دغه روزي نیسي هم به د شوال نیت وکړي هم به د ایام بیض نیت وکړي، الله پاک به د دواړو اجر او ثواب ورکړي. ها یو خبره ضرور ده، که د چا نه په رمضان کې روزې قضا شوي او هغه په دې شپږو روزو کې د رمضان د قضا روزو نیت کوي نو د هغې روزو نیت پکې نه کېږي، ځکه هغه فرض روزي دي، فرض په نفلو کې نه ننوځي، دا خو نفلي سنت روزي دي. د دې د وجې نه که د چا د رمضان کې روزې پاتې شوي زنانه و پاتې شوي یا د نارینه و د څه عذر نه پاتې شوي نو که هغه په دې شوال میاشت کې نیسي نو د دې نفل روزو نیت به پکې نه کړي د سنت روزو، او مستقل یو عمل دی بیا به هغه کوي، نفل پکې شریکولی شي. یو سړی دی هغه په دې کې روزې نیسي د جمعرات په ورځ باندې نبي علیه السلام منیوله یا د پیر په ورځ نبي علیه السلام منیوله او دې د پیر او جمعرات نیسي هم پکې د شوال نیت پکې هم پکې دغه نیت کوي، یا د ایام بیض هم چې د میاشتې دیارلسمه، څوارلسمه، پنځلسمه د اسلامي میاشتې د انګریزي میاشتې نه چې سپمۍ پکې د دیارلسو، څوارلسو، پنځو دې ته ایام بیض ویلی شي. نو که په دې کې سړی روزي نیسي او د دې پکې نیت وکړي د دواړو به الله جل جلاله ثواب ورکړي. د دې وجه نه چاله الله پاک توفیق ورکړي نو هغه له پکار دا ده چې دغه د شوال د شپږو روزې ونیسي، ځکه د شوال په د شپږو روزو نیولو باندې الله جل جلاله دې انسان ته د پوره کال د روزو نیولو اجر ثواب ورکړي. وما علینا الا البلاغ.